بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك. وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة رحمه الله. ملیسی وقت شی باب التحالف بیان شروع دی. دوړو عقیدین الله دسی وای دوړه خصمین الله قسم ورکول. هغه کې راته نن دا مسله بیانې چې یو سړی دو غلامان په چا خرڅ کړه، دو گاڑی خرڅ کړه، دو غواګانې خرڅ کړلې. بس وای څه چې می کتاب کې وی یو سړی په بل باندې دو غلامان خرڅ کړه. پدې کې د مشتری سره یو غلام هلاک شو او به اختلاف دا په سمانو کې رااله. بای وی مثلا 2000 روپۍ د دواړو غلامانو وي او مشتری وی چې نه جی د دواړو غلامانو 1000 روپۍ وي. اختلاف رااله په سمانو کې. نو هغه ځړه قصه خو تر دې ځه پورې ده چې چا سره گواهانو دغه به منل شي او کله دواړو سره گواهانو نه څوک ته زیادت داوا کوي دغه به منل شي. لکه دې مسله کې د بای به منل شي ځکه هغه 2000 روپۍ یادوي. او که گواهان نو به دریم صورت دریم حکم دا دواړو ته به قسم ورکولي. داسې وکنه دا حکم دلته چلیږي کنه چې نیمه مبیع یعنی یو غلام هلاک شوی یو ژوندی دی. نو کټوله مبیع موجوده وه به چلیدلو. کټوله مبیع هلاک ور هغې صورت پرون تیر شوی دی. به قسم مسله چې وه دواړو له قسم ورکول شیخینو نه منله ده. اوس چې نیمه مبیع هلاک کړه اوس په دقه مسله پکې نه وی شوه. نو دې کې د امام صاحب رحم الله رای دا ده چې بی دلته دا حکم نشته چې دواړو له قسم ورکه. نو څه به کوو؟ د مشتری به سره د یمین نه منل شي. پوه شوئ؟ بهرحال امام صاحب وایي دلته دا حکم نشته چې دواړو له دې قسم ورکو. ها که چېرې بایي داسې ومني چې دا کم غلام مشتری تا سره هلاک شوی دی دا داسې شو لکه کل عدم شو. دا بس ګویا ما د سره څه درکړي نه دي. دا کم چې در سره ژوندی دی ټوله مبیعو هم دا ومنه. نو به که مبایع په دې راضي شي نو به قاضي دواړو له قسمونه ورکړي ځکه مبیع اوس خو موجوده ده کړه چې دواړه قسمونه وکړي. دا کم چې موجود غلام دی دا به مجموعه مبیع حساب شي دا به بایع ته واپس شي. بایع به 2 روپۍ ورکړي. خو دا کم صورت کې چې دا کم غلام مړ دی نیمه مبیع بایع ومني راضي شي چې دا کل عدم شو بس بیا به ټوله مبیع دا شي. نو مبیع موجوده ده. تاسو به دې پوه شئ. دا د چا رای وه؟ امام صاحب رحمه الله. د امام ابو یوسف رحمه الله رای واورئ. هغه هم بدل دی دې کې. هغه وایي داسې به وکړو له هغه سر نه کوي. که د چا سره ګواهانو د هغه به منو دا خو یاده ده. که د دواړو سره ګواهانو څوک چې د زیادت دا وکړي د هغه به منو. او که د یوه سره هم ګواهان نه او نیمه مبیعه موجوده ده یو غلام او نیمه هلاکه ده یو غلام مړلی. نو اوس به داسې وکړو چې به دې نیمه مبیعه کې کومه چې موجوده ده هغې کې به بیه فسخ کړو که نه. دواړو له به قسمونه ورکړو ویې کړه. نو دغه کوم غلام موجود دی مشتری به واپس ورکړي بایع ته. اوس به بایع پیسې څومره ورکوي؟ وایي داسې به وکړي سمن به په دواړو غلامانو تقسیم کړي. د دې ژوندي غلام چې کوم سمن نه رسي به ورته واپس کړي او کوم غلام چې مشتری سره مړ دی بس هغې پیسې به نه واپس کوي. هغه مشتری سره مړ دی. پوه شو؟ امام محمد رحم الله وایي چې نه جي دواړو کې به بیه فسخ کړو. دواړو کې نو بیا به بایع ټولې پیسې مشتری ته ورکړي. کم موجوده غلام دی به روالي بایع ته به ورکړي او کم چې مړ دی د هغه قیمت به معلوم کړي مارکیټ کې. کم مبیع ده د هغې مارکیټ کې قیمت معلوم کړي قیمت به بایع ته ورکړي. نو که سامان یې نه وي ورکړي قصه به ختمه شي. او که سامان یې ورکړي بایع به ورته هغه حواله کړي. بیا به هم که پوه شوې ورته وګورئ. وین هلکه که چېرې هلاک شي احد العبدین په دواړو غلامانو کې یو په دواړو مبیعو کې د مبیع یو جز هلاک شي داسې ووایه
ثم اختلفا به اختلاف را لے فی الثمن بسمنو کی امام سے فرمائی لم یتحالفا دوڑا بقسمون نہ کئی ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ البتہ ما ویلی صورت مستثنا دے الا ان يرضى البائع مگر دا کرازی شی بائع ایترک چی پریدی حصت الحالک دی حصہ دا حالک بس هغه د څه شو لکه چې در سره مې در خرڅ کړی نه دی مولوی صاحب موږ د هدایي په خصوصیاتو کې ویلیو کله کله د قدرې مسلې پسې د جامع صغیر مسله ذکر کوي مفهوم د دواړو یو وي خو لږ شان ظاهري فرق پکې معلومیږي هغې د وجې نه بیل ذکر کړي داسې ده که نه نو جامع صغیر دا متن یو بیره بیا واورئ لم یتحالفا دواړه به قسمونه نه کوي نو څه به کوي صرف مشتری به قسم کوي دغه به منل شي بس دا مسله شوله جامع صغیر کې څه وایي وفي الجامع الصغير القول قول المشتري ما ویل د مشتری به منل شي بره مې ویل نه قول به د مشتری معتبر وي سره د یمین نه دلته هم دا مسله شوله چې دواړه به قسمونه نه کوي خو صفا یې ذکر نه کړله دلته دا صفا ذکر کړه چې قول به د مشتری معتبر سره د یمین نه هلته دا صفا نو ذکر کړي نور خبره یوه ده که دلته موجب ذکر کړو چې قول د مشتری ویل د غیر موجب ذکر کړي ولم يتحالفا عند ابي حنيفه رحمه الله الا ان يشاء البائع مگر دا که بایو غواړي ان ياخذ العبد الحي چې د فسخ په صورت کې هغه ژوندې موجوده مبيع هغه واخلي ولا شيء له من قيمه الهالك او د هالک د قیمت نو لسم نه هغه کل عدم کی التم دا مسله وکنه خدا د امام صبرای امام ابي صبر رحم الله را یو پر هوایی به وره بر ګوري هغه وي کم غلام چې ژوندې د فسخ به صرف بده کی وکی هغه به بای ته واپس شي دغه پیسې به بای ور واپس کی او کم چې مړ دی د مشتری سره هغه پیسې بنه واپس کین نو به څنګه معلومي بس پیسې به د دوړو معلومي کی کنه اندازې سره د کم چې ژوندې پیسې دی به واپس کی کم چې مړ دی بنه واپس کی وقال ابو يوسف رحمه الله يتحالفان دوړه به قسمونه کوي کا فی الحي ژوندې غلام کی ويفسخ العقد وقد بفسخ شي فی الحي سره بهاي کی کنه به بده مړ غلام سره څه کوي دغه قیمت به وي مشتری کوم ویل وقله به اعتبار ورکو مشتری مسر باغه پیسې واخیستل شي کچرینی ورکړي والقول قول المشتري في قيمه الهالك قول چې معتبر دین مشتری قول به معتبر وي د هالک په قیمت کې وقال امام محمد رحم الله فرمای اخو دواړه به قسمونه کوي به بچو کې ژوندې غلام به بای ته واپس شي او د مړ غلام قیمت به معلوم کی ابا بای ته واپس کینو که پیسې نه ورکړي نه به ورکړي بای به ټول سامان واپس کی وقال محمد رحم الله يتحالفان دواړه به قسمونه وکي علیهما بجوندې عمر دواړو غلامانو باندې ويرد الحي او ژوندې غلام به واپس ويرد الحي واپس بشي ورته ژوندې غلام بای ته قیمت الهالک او د هالک قیمت به واپس شي لان هلاك زکه دغه بنظمانی کټوله مبيع هلاك وکیا دم وی پرونم ویلو نو دوړو قسمونو مساله وا فسخ مساله وا خو چې کوم مبيع هلاك د مبيع قیمت به واپس کی پرونم ویلو کنه نو کني مبيع هلاك هم دغه حکم دی دوړو به قسمونه وکي فسخ به وشي او د نیم مبيع کما چې هلاك دغه قیمت به واپس کی لان هلاك كل صنعه زکا هلاك والد ټول مبيع لا يمنع اغين منی کولو تحالف عنده د امام محمد رحم الله فنزمانی نفهلاك البعض نکبازی مبيع هلاك اولاد چې هغه دي تحالف منن کی ولي ابي يوسف رحم الله امام ابو يوسف رحم الله ويار هغه امام سب سملګری پرونی مسله کې چې مبيع ټول هلاك او به تحالف نشته چې مبيع موجوده تحالف به داسې وکنه نو بس وې څومره مبيع چې موجوده دغه کې هغه موجوده ده نو هغه کې به تحالف وکي کنه کوم چې نه ده موجوده دغه کې دی نه کوي ان امتناع التحالف للهلاك د هلاکت په وجه نو فيتقدر بقدره ثم جهلاك دغه به اندازه ولګي کنه نو ني مالا کرا هغه کې تحالف نه کوم چې موجوده دغه کې به وکي ولي ابي حنيفه رحم الله امام سے دلیل زړه په زړه دی او
چې کله مبیه مشتری قبضه کړي بیا دواړو له قسمونه ورکول خلاف القیاس صفرونه ویلو دا څه ده کنه او دا خلاف القیاس حکم چې کم مورد کې وارد وي هغه پورې خاصي هغه دا چې مبیه موجوده چې مبیه هلاکي دای مورد نه لیدا په نور قیاس کو چې دواړه قسمونه وکي نو مبیه کله موجوده چې ټول اجزا موجوده ځکه حق په ټول اجزا شوی نه کله کوم هلاکه شي د څه شوله لکه ټول هلاکه چې دغه بشان شوله نو مبیه موجوده هغه بشان نشوله دواړو قسمونه بني ولي ابي حنيفه رحمه الله ان التحالف شري على خلاف القياس ده في حال قيام السلعه دا الچ قائم وي سلعه مبيع او مبيع چې د سلعه وهي اسم لجميع اجزائها دا غنوم دي د سلعه د ټولو اجزاو فلا تبقى السلعه السلعه باقي کیږي به بواد بعضیا چې بعضی به کې فوت شوی بس مبيع فوت دنو ولانه لا يمكن التحالف في القائم امام سے امام ابو یوسف رحم الله ته خبره کوي تاسو لغوک شی ودا دا سه ممکن نه ده کوم مبيعات چې موجوده ده ذکر قسمونه وکي او دا دی واپس کی مگر په دې طریقه باندې به کوي چې دواړو ریټ به ولګي چې کوم غلام موجود دی د څومره روپۍ جوړیږي کوم چې ختم هلاک دی دغه څومره جوړیږي او دا ریټ په اندازې سره لګي ښه مثلا دواړه د 100 روپۍ دي نو اندازې سره به وي دا کوم چې موجود دی دا د 500 دی کوم چې مړلم د 500 دی نو دا غلام ورکه بای ته سمنونه نیمه روپۍ کټکا او کنه دا کوم چې ژوند دی دا د مثلا د دریمي سیقیم سمنو دی دا کوم چې مړل دی 200 دی نو به وي دا غدي واپس کی او یو وي سمن دی بری دی او 200 دی یو وي سمن دی او ته واپس کی بای مشتری ته دا بچا سره کی اندازې سره چا سره به کوي اندازې سره خوشي کی جهالتي خو دنه لګي اندازه لګي چې څومره قیمت دي ناراضي ولا نور خبره کوم او تحالف جهالت سره ټیک نه دی وزدا جهالت دی چې اندازه باندې معلومي چې د ژوندۍ غلام څومره قیمت دی چې دا بای ته واپس شي او بای غ سمن واپس کی دا مجهوله ده نو په اندازې معلومي او مجهول شي کې تحالف قسمونه نه وي ونه رسیدلې به ګوري ولانه لا يمكن التحالف نه دی ممکن فقائم غلام کې الا على اعتبار حصته مگر په اعتبار د حیثیت دی موجود غلام من الثمن د ثمنونه دي کې وو پسې کوي فلا بد من القسمه موږ تقسیم کو ثمن با د قیمت باندې تقسیم وکم چې ژوند دی څو رسی پاغه باندې مثلا 100 روپۍ ثمن دی نو دا ژوند غلام او دا بل دواړه یو شان قیمت لرلو بس ټیک د 500 به تقسیم شي صحیح شو او کدا ژوند غلام بهتر دی د قیمت زیات دی د کم چې مل دی دغه کم دی نو به دا سمن په دې اعتبار سره تقسیم او ژوند ته ډیر اړو او کم چې مل دغه ته لګي او کامل بهترو هغه ته ډیر اړو د ته بلګي اړو دا جهالت دي څه پته نه لګي او په چا معلوم جهالت دی کنه او جهالت په صورت کې تعلق نه نو فلا بد من القسمتين من بتقسيم د سمنو کو په قیمت د دې غلام حکم چې مړل داغه وهي او دا قیمت دا خو به جندل کیږي بل حرز په اندازه معنی وظن په ګمان باندې لنډه دا فيؤدي الى التحالف مع الجهل دا خو متعدی شي دیتا چې قسم بسره د جهل نه دواړو ته وذلك لا يجوز او سره د جهالت نه قسمونه ورکول دا جایز نه دي دا مسله وشو لکنه حق بای راضی شي دا ویل امام صاحب بنز چې وای دا کم غلام در سره مشتری مړل دا د سیده لکه چې دا مې در سره در خرڅ کړي نه دی دا کوم چې موجود دی بس مبیه دغه د مبیه موجوده ده چې مبیه موجوده به فسخه کېدل شي کنه دا به قسمونه وکي ټول سمن به واپس کی او دا کوم چې غلام موجود دی دا کل مبیه مقرر کړي دا به واپس کی بس خبره ختم دي کې اصل کې دوه تفسیر دي دا یو دی بل رستو کوم الا يرضى البايو مگر دا چې راضي شي بای ايترک چبری دي صدا حالک اصلا بالکل لانه حينئذ ذك بدغه وخت کې با یعنی کله چې د حالک په ساقط دلو مانی بای راضی شي نو بدغه وخت کې به یکونو سمنو لا سمن با كله طول بطول بمقابله القائم د قائم غلام په مقابله کې شینو داسې بشي لکه چې مبيها موجوده ده ويخرج الحالك وحالك بوجود عقدنا نو مبيها موجوده ده بس فيتحالفان دواړه په قسمونه وکي تاسو به شوي کنه
دې صورت کې دا الا ان يرضى البائع ويترك حصه الحال کې دا متن قصه او چای دا تفصیل کړو چې بای با مکمل د دې مړ غلام قیمت دا به د سکی لګه چې در سره می در خرڅ کړي نه دي د دې روپۍ به بالکل نه غواړي د مشتری نه بس ژوندې غلام به والی ټول پیسې به واپس کړي د دې تفصیل دا مطلب دا کوم چې مو وکړل تاسو پیږی کنه وهذا تخريج بعض المشايخ دا تخريج د بعض مشایخ دیو څه کولو دواړه به قسمونه نه کوي مگر دا کبای پدې راځي چې دا کم مړل دا کل عدم کوي نو اوس به دواړه قسمونه کوي استثناء د دې وکړه چې اوس به دواړه قسمونه کوي دا څه ده کنه راځه ولای نه دا تخریج د بعض مشایخ دی ويصرف الاستثناء او د بعض مشایخ استثناء واړه ولا ويصرف الاستثناء یا ويصرف الاستثناء او استثناء اوړي هندوم د دې مشایخ بنظمانی له تحالف ته چې دا یو کړه به دواړه قسمونه کوي کما ذکرنا لك دا خبره موږ ذکر وکړه فتح فيتحالفان کله لکری بسر کې مو ویل کنه وقالو او دی وای چې ان المراد من قوله د امام محمد رحم الله په دې خپل قول کې مراد کم جمع صغیر کې چې کله چې خذ الحي ولا شيء له او دی بایله بنوي معنی دا چې لا خذ من ثمن الحالك شيئا اصلا دا مطلب دی چې نه به اخلي د حالک د پیسو نه یو روپۍ بس یو روپۍ به د مشتری نه نالي ټول روپۍ دی واپس سوال او دا ژوندې غلام را کدا مطلب شو پوه شو کنه به دا یو تفصیل وکړه او بعضی مشایخ وای نه وای دلته عبارت مطلب دا ما ته ټول بر ګوري دا مینه سره نه دی ویلې امام سے به دواړه به قسمونه نه کوي مگر دا ک بای راضی شي څه مطلب بای راضی شي دی مطلب دا دی چې بای راضی شي په خبره چې مشتری د دې مل قیمت چې ته کم بیانې بس هم د قزم اقرا کراله ورکی کا څوکا د قرا کراله دا مطلب دی دا نه چې ټول پیسې دغه ختم شي او به د استثناء دې سره نه لګي چې به بدواړه قسمونه کوي نه نه اصل کې مسله ده سیده قسم بصیر مشتری کوي او داغه قول د سی وای کتاب متن کې مسله واپس کوي بس یو غلام هلاک شوی یو موجود دی نو امام سی وای دی صورت کې دانشتره چې دواړه د قسمونه وکي بلکې قسم به قول به د مشتری معتبر وي سره د یمین نه مسله دا شوله قول به چا معتبري مشتری چې مړ غلام څومره قیمت دی د قول به معتبري او سره د یمین نه صحیح شو حق بای راضی شو چې بای مشتری دا کم پیسې ته یادې کنه عمده قرا کلانجی نه کومه نه بس استثناء معنی دا چې به مشتری معنی قسم هم نه دا مطلب شو مخکې صورت کې څه به مخکې دا چې به دواړه قسمونه کوي دا څه وکنه مخکې صورت او دې کې فرق دا شو مخکې صورت دا و چې دواړه به قسمونه کوي مخکې صورت کې دا و چې دا کم مړ دی د قیمت بالکل ختم دې صورت کې دا وای دا کم چې مړ دی دې کې چې مشتری کمی پیسې بیانې کنه نو اغله به اعتبار ورکو سره د قسمه حق بای راضی شي قسم نه ور کوي ورته بس به ټیک ده چې مشتری کمی پیسې اخري بسابت والی نه دې دویم صورت کې خېلې می دا خبره کوي چې سره مشتری نه قسم ختم صحیح شو او بل لا چې هغه پیسې باری کوم چې مشتری قائل دی پدان لګي پوه شوي کنه ورسېدلې به وګورئ كم دي وقالوا بعض المشايخ يأخذ باي باخلي من ثمن الهالك ده هالك غلام ده ثمننا بقدر ما فاندازي داغه پیسو من يقرر به المشتري پکم چې مشتری اقرار کړی دی وانما لا ياخذ زياده او زیادی پیسې بنالي خیرم دی کنه او مخکې صورت کې څه ویلو ټول به پری دي وعلى قولها اولاد دي مشايخ ده قول موافق ينصرف الاستثناء استثناء بروړي الى يمين المشتري څه مطلب مخکې داو چې بای لانجه کوله د مشتری قول به معتبري خو سره د مشتری د یمین نه حق چره بای راضي شو چې مشتری زمانه ما چې کومه پیسې ته دی هم د غري نبي به مشتری نه یمینم کټ شي مستثنا دا مطلب شو اما کې څوک بای راضي شي به بدواړه قسمونه کوي وسوي چې بای راضي شو چې ستا قول ټیک دی نبي به مشتری له قسم نه ور کوي نو دا به یمین د مشتری ته دا استثناء راشي نه الى التحالف دوړو قسمونو ته لانه وجد لما اخذ البائع بقول المشتري کله چې
بای اخذ وکړو د مشتری په قول معنی نو ګویا چې تصدیق ولا وکړو چې مشتری ته ټیک وي د دې حالق غلام همدغه قیمت چې تکم بیانې نو چې بای ولا تصدیق وکړو نو بیا مشتری باندې قسم شته قسم خوالی چې مشتری بای نه منلو نو فقط صدق ولا تصدیق وکړو نو فلا يحلف المشتری مشتری به قسم نه کوي یا فلا يحلف المشتری قاضي به مشتری له قسم نه ور کوي ثم تفسير التحالف به قسم څنګه کوي دا پرون ویلو د امام محمد رحم الله درای موافق خیلمی بای به وای قسم دې چې ما په 1000 روپۍ بنه دې خرڅ کړي مشتری به وای قسم دې چې ما دې په 2000 روپۍ مانی نه دې اخیسته پرون ویلو کنه على قول محمد رحم الله ما بينه في القائم اغه چې کله مبیا موجود مخکې بیان کړي وغي اعتبار سره قسم وکي او به چې کله دواړو قسم وکړي اذا حلفا دواړو قسم وکړي ولم يتفقا على شيء بس بيسو ماني دواړه متفق نشو فدعا احدهما الفسخ او كلاهما به دواړو د فسخ نور قصه خو یاد ده کنه پرونو ویلو کنه بيسو ماني متفق نشو دواړو له قسمونه ورکی کنه بای بده سي قسم وکي چې بزر مې نه دي مشتري بده سي وکي چې به 2000 مې نه دي نو قسمونه بس په بيسو متفق نشو نو کيو الفسخ کې دواړو الفسخ کې قضيه به فسخ راولي وګورئ واذا حلفا کله چې دواړو قسمونه وکړه او متفق نشو علی شین به یو پیسو مانیم تر وسه نفد احدهم الفسخ دواړو کې ویل قاضي سے فسخ وکړ یا دواړو ویل چې فسخ دی وکي يفسخ العقد قاضي باقد فسخ کې بینهما د دواړو ترمنځ تاسو پیږئ کنه دې مسله کې ويأمر القاضي بامر وکي مشتری ته برد الباقي دا کوم غلام چې ژوند دی دا واپس کورته او کوم چې مړ له قیمت واپس کا د محمد رحم الله قصې شروع دي وقيمه الحالك واپس کا واختلفوا في تفسيره على قول ابي يوسف رحم الله واستحالب د امام يوسف رحم الله درای موافق څنګه کوي دي کې علماء اختلاف کړي د امام ابو يوسف رحم الله درای موافق بچ تحالب څنګه کوي نو اوري والصحيح انه سيد هذا يحلف المشتري مشتري بقسم وکي داسي بالله مشتريتهما بما يدعيه البايع زما دي بالله قسم باغ روپو مې نه دی اخیسته د کوم روپو چې بای دا وکي هغه څوک ولې 2000 نو که قسم نه انکار وکړو بای چې کوم داوا کولا به ثابت شي او که قسم یې وکړو اوس به څوک قسم کوي بای بچوي قسم دې باغ روپو مې نه دی خرڅ کړي په کوم روپو چې مشتری د کوم روپو چې مشتری داوا کوي فإنك لك مشتری انکار وکړو لازمه بد لازم شي داوا د بای وان حلف او کچري مشتری قسم کو نو به يحلف البايع وبايع بقسم کی یا يحلف البايع بايع ته قسم ورکړل شي بالله قسم بالله معنی ما بهتهما ما دا دوړ غلامان دي خرڅ کړي به سمن الذي باغ به سمنه يدعي المشتري لکم چې مشتری دا وکي به فانك لا کچري بايع انکارو کده مشتری دا ثابت شي لازم او بايع لازم شي دا د مشتری او که قسم یو کو وین حلفا وس يفسخ عن البيع دوړ به فسخ کی خو صرف چا کې به فسخ کی امام یوسف رحم الله وی قائم غلام کی چا کی قائم غلام کی ويسقط او ساقط بشي حصته من الثمن دا مشتری بایله پیسې ورکړي دي کا دا غلام به ورکی د دې څومره روپۍ دی به ساقط شي یعنی کوم مشتری له پیسې بایله پیسې نه دی ورکړي دي سی وایا بایله پیسې لا نه دی ورکړي کوم چې قائم غلام دی ابا بای ته واپس کی او داغه پیسې هم ساقط شي کم غلام چمړ دی داغه کم سامان جوړیږي مشتری برپات یې بوله ورکی لکه قبل اس کې هلاک شوی او ساقط دی وشي حصہ د سامان نه ویل زمون مشتری به مشتری به لازم شي حصہ د حالک ويعتبر قيمته ما في الانقسام والسؤال دار تاسو لک برو ګورئ 30 تاریخ باندې لانجه ده او دی مشتری چې د پیسې قبضه کړي مثلا د مبيع قبضه کړي او دواړه غلامان د بیگ تاریخ باندې قبضه کړي نو تاریخونو سره خدا شو قیمت کې فرق راځي کنه نو دا سمن چې معلومه چې د ژوندۍ غلام څومره قیمت دی او د مړ څومره دی سمن دا ور یک یوم القبضه کله چې دی مشتری قبضه کوله یک تاریخ اقا وخت کې به معلومه چې وخت څومره قیمت نو کوم چې د ژوندۍ هغه پیسې به ساقط شي او کوم چې د مړ رااله ابو تور کی پوه شوي
او معتبر به وي قیمت د ژوندي او مړ کې فی الانقسام د تقسیم په صورت کې د یوم القبض والا وان اختلف فی قیمت الهالک یوم القبض اوس د دوړو اختلاف را لې بای ورته وي مشتری ورته وي توجه بای دا کم غلام چې ژوندې دی هو دا درواله او دا ګران دی مشتری ورته وي د 1000 روپۍ قصه ده خو 800 روپۍ ده او کوم چې مل دغه 200 روپۍ دی هو دا 200 په درواله بای ورته وي نه د دم 500 دا غوي غلام دی راکو 500 روپۍ نه کټ شول 500 نور راکا لانجه جوړه شو لکه چې د مړ غلام څومره پیسې وي مشتری لګي یادې او بای زیت یادې اوس به څه کو ګورې وتا وین اختلافا کچره د دوړو اختلاف را لې په قیمت د هالک کی چې یوم القبضه څومره قیمتو فالقول قول البائع مسله دا کچره دوړو کچا غوهان قائم کړ د قول به اعتباري یو صحیح شو کدوړو قائم کړ د بای قول به اعتباري دوا کدوړو قائم نکړ به هم د بای قول اعتبار دی بای به قسم کوي به ووري کدوړو غوا کيوم یو غوهان قائم کړ په قیمت باندې بل نو چا چې قائم کړ دغه قول اعتبار صحیح شو کدوړو قائم کړ به چا قول اعتبار د بای بینه لکه او که یوم بینه قائم نکړه نبی د بای قول سره د قسم اعتبار تو غوړي عجیب خبره ده د بای بینه له اعتبار ورکه د بای قسم له اعتبار ورکه عجیب مسله ده اوره کومه وین اختلافا کجر اختلاف را له بقیمت د هالک کې د یوم القبض څومره قیمت نو فالقول قول البای قول بد بای معتبری وایهما اقام البینه کوم یو چمږي بینه قائم کړه يقبل قبلی کې به بینه داغه وین اقام کدوالو قائم کړه ها بینه لرا فبینه البای اولا نو ګوره بینه مولا ولا کلو شروع کی ویل لکری بسر کوری فالقول قول البای یمین کې معتبر کړه او قیاس ما ذکر فی بیوع الاصل دا مسله اصل کې قیاس دا باقي مسله معنی کوم چې ذکر د اصل په بیوع کې د مبسوط په بیوع کې یا ما ذکر کوم چې امام محمد ذکر کړی دا رحمه الله د اصل یعنی د مبسوط په بیوع کې ذکر کړی ا مسله کوم نه و راغه دا اشترى عبدين وقبضهما ثم رد احدهما بالعيب وهلك الاخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما رد وينقسم الثمن لګو ګورئ ما دو غلامان په دې یوسف خرڅ کړه په دې کې یوسف یو کې پیدا کوي مت 50 روپۍ مثلا په دې یو کې پیدا شوی را تر واپس کو دا کوم کې چې ابن وغه هلاک شو پوه شوي پی اوس دا کوم غلامي واپس کړي د 200 روپۍ دي کوم چې مل دغه 200 روپۍ دي مشتری به مال څورا کوي نو دې کې لانجه رااله بای ورته وای 50 روپۍ مې دوړ در خرڅ کړیو دا کوم چې درا واپس کو مړ د خورزان غلام د خو 200 روپۍ قیمت ده کوم چې مړ دغه 300 روپۍ دی راکا وزر کا مشتری ته پرې د مړ کوم چې واپس کو دغه قیمتي دي 800 روپۍ د دې نو 800 روپۍ دی لاړې کوم چې مړ له کمزور یو 200 روپۍ دغه 200 ودر کم لانجه جوړه شوله پوه شوي کنه دې مسله کې مسله ده کچا غوهان قائم کړ هغه به معتبري کدوړو غوهان قائم کړ بینه بای هغه به معتبري کوي یوم قائم نکړه قسم سره به د بای قول معتبري اصل کې مسله ده غوړې وتا اشترى عبدين دو غلامان واخستل وقبضهما دوړې قبضم کړه ثم رد احدهما ببدی کې واپس کو دی په وجه ویل میو کنه وهلك الاخر بل بقي هلاك شو عنده د مشتری سره يجب واجب د عليه بمشتری باندې څه واجب دي سمنو ما سمن دا غلام هلاک عنده کوم چې د سره هلاک شو ويسقط عنه د مساقط شي سمن دا غلام رد کوم چې واپس کو څه بکی وينقسم الثمن سمن بتقسيمي على قيمته ما د دوړو په قیمت باندې چې دیو څومره قیمت د دوړو نیم نیمو سمن بم نیم نیم شي کله یو قیمت ډبل او د بل سنگلو سمن بم دوی سیو ته یوي سبب بل دشي وګوره فین اختلافا کې اختلاف را لې په قیمت د هالک کې نو فالقول قول البائع ورلته وی بای قول معتبر دی لان الثمن قد وجب وجد تسلك بر وګوره قول چا معتبر دی بای سره د یمیننا ولی زر روپۍ د دوړو دی بری خو اتفاق را لې نو ګویا مشتری مانی را ل چې مشتری د دې مړ غلام د ژوندې خوري واپس خو بالفر اسانه مسله وو کړی مړ غلام درمانه 500 روپۍ را لې
500 دغه 500 د مشتری ځان نه ساقيته وي نه هغه کم چې واپس کو هغه قیمتي و دا کم چې مړ له 200 روپۍ دي نو 300 روپۍ نه ځان نه ساقيته څه کوي داوا کوي د غزيتي پیسو د 200 نه دا کم چې منی 200 روپۍ دینه زيتي پیسې 300 داوا کوي دا د مانه ساقيتي او بای دغه نه انکار کوي او منکر لقسم خو نه در نه کو ګورې دا لأن الثمن قد وجب ثمن واجب شوی باتفاقهما ثم المشتري چې يدعي دا داوا کوي زیارت السقوطي چې زيتي پیسې ساقط شوی دي هغه دا بنقصان قیمت الحالک بای قیمت د حالک غلام خو ناقص دی دا خو کم دی 200 روپۍ دي او ته 500 یا دي 300 ځان مان ساقط دي او بای انکار کوي او تاسو بدر قول منکر معتبر خو سره ده قسم کنه کوس گواهان قائم شي بای گواهان والی منی وای ظاهر کیو ګوري بای زیاتې پیسې دی چې تا مانی 500 پاتې دی هغه کم دی په ما مانی 200 رسول زیادت داوا کوي هم مدعي کنن گواهان بم راولي نرسي وإن قام البينة فبينة الباي أو الأولي لأنها أكثر إثباتا ذكر بينة باي چری دا اثبات ډیر کې ظاهرا وللإثباتها ذکر دا ثابتي زیادت په قیمت د حالق کې چې بای د حالق قیمت 500 روپۍ دي 200 نه وهذا لفقه وليس دا مساله د یوراس په وجدا تاسو وجدا چې بای له قسم هم معتبر یو غواهانم ويصل کې د دوه شي نه دي دلته څو شي نه دي یو د زيتي پیسې د ځان نساقته ول پاغي کې بای منکر دی منکر لقسم یو دی د غلام 500 روپۍ ثابت اول د دې مړ غلام په دې کې مدعي دی نه په دې اعتبار ولا گواهان دي نه رسي پی وته وګورئ او ان فی الايمان تصبدر بيمين کې يعتبر الحقيقه اعتبار چاله حقیقت له اعتبار یعنی حقیقت کې څوک منکر دی قسم غلي لان ذکا حقیقت له ول اعتبار ذکا ایمان چې دي تتوجه على احد العقدين دا اصل کې بدواړو عقیدونو کې په یو معنی راځي کې خیل می وکیل معنی ناراضي باقی راځي دي کې حقیقت معتبري او ما يعرفاني او دا دواړه چې دي کنه عقیدین هم دیو پیجنې حقیقت حال سره هم دی پیږي نو فبن الامر عليها نو امر بنا شو بقسم کې په حقیقت حال معنی حقیقت حال کې بای منکر دی کنه والباي منكر حقيقة تسبوين الشلي فلهذا دغ وجد كان القول قول بد باي معتبر سند يمينك كان القول قوله وفي البينات تكوغرو گواهانو مسله کې ظاهر له اعتباري چاله اعتباري ظاهر کې باي مدعي دی وي 500 روپے راکغه منکر دی نه 200 درکو نه رسي به نه په يمين کې چاله اعتباري حقیقت حال لا حقیقت حال کې هغه سقوط د زيتي پیسو کې باي منکر دی او ظاهر کې کو ګورو باي نه اثبات باي بینه د اثبات د پاره زيتي شي ثابتول د پاره وغه څوک ثابتې باي ثابتې باي دا وکي بخپل غوانه ثابتې نه رسي پی او په البينات کې معتبر وي ظاهر ځکه شاهدین چې دغه ته په حقیقت پته نه چی پته نه لګي چې حساب کتاب دی هغه صرف ظاهري خبر لیدلی پاغي گواہی ور کوي نو ځکه په بینه کې ظاهر له اعتبار دی لئن شاهدین چې دی لا يعلمان عالم يعلم لا يعلمان يغوت علم نشتري ده حقيقة حال نو التا فاعتبر الظاهر لا اعتبار ورکل شل في حقه ما شاهدين بحقه او ظاهر کې کو ګورو بای مدعي ده ظاهرا فلهذا دغه وجد چې قبلي کې بینه ده بای ايغدن او که دوړو بینه پیش کړم ویلو بهم بینه ده چا معتبر ده بای ځکه هغه ظاهر کې مدعي ده وتترجح او راجح کیږي با بینه د بای بزیادت الظاهره د زیتی زیادت ظاهره په وجه ځکه هغه زیت په خبره کې ظاهرا علامه مرده مثلا مخکته شوی وای لانها اكثر اثباتا وهذا يبين لك معنى ما ذكرنا بيدا قسم چې کوم وکړه د اعراضم کوم بیان کو دا ته توازی هي معنی د ما ذکرنا وکم قصه د تحالف من ذکر کړي من قول ابي صفدي امام يوسف رحم الله د قولنا چې بینه بدم د مدعي معتبري او يمينم د چا معتبري ده بینم د بای معتبري او يمينم بای تاسو په شولې مخکې راځي
قال امام محمد فرمای ومن اشترى جاریه اسانه مسله ده وقبضها ثم تقايلا ثم اختلف في الثمن فانهما يتحالفان ويعود البيع الاول. تاسو لږ به وګورئ انتهي اسانه خو توجه سره واورئ. ما په دې یوسف باندې وینځ خرڅ کړه په 1000 روپۍ باندې صحیح شو 1000 روپۍ مو یاد به خبر حل په دې باندې مې وینځ خرڅ کړه به دې یوسف ماته ویل راځي چې اقاله کو دا وینځ به واپس درکم خپل پیسې مې راکا پیږي به نو تاسو ته پته ده اقاله مونږ ویلیو د بایع او د مشتری په حق کې فسخي او د ثالثین او نور خلکو په حق کې نه وي بایي. نو معنا یوسف اخیستی واغه مشتری ز بایو ما چې قاله کو نو ز مشتری هغه بایي دی نو د مال وین زرا کړه قبضه مې کړه وین جماعته حواله کړه. اوس اختلاف رااله زه ولا مثلا 800 روپۍ ورکوم هو 800 مې در خرڅ کړي وو د 800 والا هغه ویني چې په 1000 روپۍ درانه اخیستري په 1000 روپۍ مې درنه اخیستي ورنه ته اوس ماته 1000 واپس کا لانجه جوړه شوه. اوس بدل ته ټوله قصه رمات کیږي کنه نه وی بیا ده نو شیخانو یې نه رمات کیږي وجه سره ځکه دلته خو دا بای اوس مشتری جوړ شوی دی کنه او مشتری هغه بای جوړ شوی دی او مشتری چې کله بیا باندې قبضه وکي نه به دوړو لغ تحالف وي تحالف خو لای چی قبضه نه شي خیر مو کنه او چې قبضه شي به تحالف د خلاف القياس او خلمو خلاف القياس او خلاف القياس خپل مورد پوری نه دا قاله باغی نه ور قياس کو پته لګي بوې شوي کنه به ګور موږ ویلو بیا کی پرونی درس کی کما بیا لا مشتری نه قبضه کړي دواړه به قسمونه کوي دا موافق القياس دی. اګه مشترم بیا مشتری قبضه کړي وا به دواړه قسمونه کوي چې کله اختلاف په سمانو کې دا خلاف القياس تا ویلی مو کنه دلته چې دا یوسف ماته دا وینځ واپس راکړل نو زه مشتری مکنه دی قله کې خو د ثالث باب کې زه مشتری منو ګو امام بیا مشتری قبضه کړل او څه اختلاف په سمانو کې رااله او دلته د دواړه قسمونو کې دا خلاف القياس تا او خلاف القياس کوم د کې نص وارد د سره بغیب ور خاص تکا اغه ما بیا کې د قاله کې نه د قاله خو من وجهن بیا دا نور خلق لپاره من وجهن فسخ ده عقیده نه لپاره نه دا په مطلق بیا کې پکاري او دا خو مطلق بیا نه ده تاسو پیږي کنه خجی کوم صورت کتاب کې ذکر دی ما ذکر کړی نه دی لا ما خو غدویم ذکر کوم چې صاحب د هدايه ذکر کړی بره ګورئ دا اول صورت کوم متن کې نه دی بیان کړی نه پاتې شو ما هدايه یوسف وینځ ورکړه په 1000 روپۍ سي شو به ماته یوسف ویل چې دا وینځ به واپس درکم یې قاله کوم مال پیسې را کمل زه صحیح دا خو لا وینځ نه درا کړی ماته وینځ واپس کړی نه دلا د دې صورت کې مونږ ویلو چې کله مشتری مبینی قبضه کړي او به لنجره شي به دواړه قسمونه کوي د موافق القياس ته ویلی مو کنه نو یوسف ماته وی دا وینځ به واپس درکم مویل ټیک درای کنه زه مشتری یوسف بای اوس مشتری لا مبیا یعنی مالا مبیا نه د قبضه کړي اختلاف به پیسو کې رااله او 1000 روپۍ درای کوم ول 900 روپۍ دي اوس بس کېدا اوس موافق القياس دلته بدواړه قسمونه کوي پوه نه شوي بیا وګورئ دا صورت میں بریخه ومن اشترى جاریه یوسف مانوین زواخستله وقبض یوسف قبضم کړلا ثم تقایل بما ما سره دی قاله وکړلا او لا ما ته وین زرا کړي نه دکا ثم اختلف في الثمن کې اختلاف رااله ندی صورت کې فإنه ما يتحالفان دواړه بقسمونه وکي چې قسمونه وکړه خبر هم پوره ونه کړل یار به ووري یوسف لمه وین زوار کړه قبضه کړلا به د ویلې قاله کو مالټیک د خلا وینځه ما ته واپس کړي نه ده اختلاف په سمانو کې رااله نو که دواړو غواهان قائم کړه څوک چې زیات به سودا وکي هغه قول به اعتباري کوي یو قائم کړه هغه قول به اعتباري او کنو دواړو به قسمونه کوي چې انکار وکړه د بل به منل چې دواړو قسمونه وکړه فسخه وکړي دلته بس فسخه دلته به قاله فسخه شي به وځه په زړه په زړه پاتې شي بس هلکه یسب ته هم دا وینځلې در سره پاتې قاضي به ورته وي ويعود البيع الاول بوابشي ونحن ما اثبتنا التحالف فيه وس اعتراض داري به تاسو ګوري تاسو دلته دواړو قسمونه ورکړه دي قالب په صورت کې حالانکه حکم خلاف القياس وارد دی نه جواب داري مولوی سي منګ ویلو چې کله مشتری مبيني قبضه کړي
او به د تحالف مسله راشي دواړه به کوي او دا موافق القياس ته ویلی مو کنه دلته دا بای شروع کې چې بایو او وس مشتری جوړیږي د خو بیا نه د قبضه کړي پوهیږي کنه ونحن تاسو پوه شوي کنه اعتراض دا دی به نص خلاف القياس وارد دی پام بای کې تی بدی دی کې څنګه چلے بدی اقاله کې جواب دار موږ دا حکم د نص د وجنه اقاله ته نه راوړو بلکې د چا د وجنه راوړو قياس ته وجنه او قياس چې کله مشتری مبينه قبضه کړي هلته حکم موافق القياس چې دوړه دي قسمونه وکي ونحن من چې ما اثبتنا التحالف من تحالف نه ثابتو فيه بدی قال کې د نص ته وجنه شته اعتراض وکي لانه ذکر نص چې اخوارد د ببي مطلقه کې او قاله د ببي مطلقه نه د من وجهين فسخ ده په حق د متعاقدين کې نو انما اثبتنا ومن دا تحالف ثابتو قياس په وجماني ولي لان المساله مفروضه ذکر از موږ مسله چې کوم متن کې بیان شول دا فرض شوی قبل القبض چې دغه اقالی په صورت کې چې څوک مشتری جوړیږي څوک چې په حقیقت کې بایو هغه قبضه نه کړی موږ دا صورت دی والقياس يوافق ولا مر موږ ویلو قياس خو دې صورت کې موافق دی علامه مر تاسو به کې کنه شو پرون درس کې دا ویلو ولهذا دغه وجه نقيس الاجاره تلک بروغوري اجاري مسله را روانه ده قریب ما دې هدایت لکور پکري ورکو خدل قبضه کې معنی دی ور کړي قبضه کې می نو لانجه پکري جوړه شول د ول 100 روپۍ کړی او ما ول 2000 ده نو دلته ټوله قصره معاد ده کبینا یو قائم کړه دغه به منل شو کو دواړه به قائم کړه چې زیاتی دا وکوله به منل شي کنو دواړه به قسم ورکول کیږي هغه دواړه قسم ولې ورکې دي کې خونس نه دی وارد وینا قیاس کوي به بیا معنی څنګه قیاس کې بیا چې کله قبضه شوی نه مونږ ویلي ولته دواړه قسمونه ورکول موافق القياس دي نو اجاره په قياس کو دلته مستاجر چره هغه کور لا قبضه کړي نه دی کنه نه رسې به منګه قياس کوي اجاره په بای قبل القبض معنی دغه شان وارث پاقد قياس کو دم نور انور قصې دي کده قياس څه مطلب په بای په مسله کې اختلاف رااله بای 2000 یادې مشتری زر یادې راټول قصه چلیدل کنه چې مبيانه نو قبضه شوی خو کچري دواړه مړ دي ورثه اختلاف رااله او مبيانه د قبضه شوی نو ورثه بم دواړه قسمونه کوي ځکه موافق القياس تداقلين نه به ورثه وته منتقل شي ورثه به باقیدين قياس کو دغه شان من قياس کو وارث فاقد باندې والقيمه على العين او قيمه بيان معنی قياس کو فيما اذا استهلكه في يد البائع لکبر وګورئ یو بل صورت ما بدی یوسف بانی کتاب ور خرڅ کو به دا کتاب د بای پلاس کې وزما پلاس کې او د عبدالوهاب را له هلاکی کو به عبدالوهاب د کتاب قیمت ما ترا کو دا درواله هر کتاب مل هلا کړي دي تاسو پیږئ اوس د قیمت کې لانجز ما ود دي مشتری رااله هغه وای چې زه ما 2000 روپے قیمتي وخت وای زر پیږئ کنه به مبيع خو نشته دی یار دلته شته البته د مبيع قیمت شته دی مبيع قیمت شته دی نه دلته به دوړو لقسمونه اغلم معلوم ولي موليس مبيع چې لانی قبضه شوی ولته موافق القياس دوړو لقسمونه دلته نه د قبضه شوی کنه نه چې مبيع موجوده یو کداغي قیمت موجودي کما به موجوده خو صحیح خبره ده خو کداغي قیمت موجوده هغه معنی ور قياس کو هغه بده معنی ور قياس کو نه دلته به دوړو لقسمونه لکه ما دغه قیمت خسته کنه هغه موجود فيما باغ صورت کې اذا استهلكه کله چې د مبيع هلاک کیفیت د بای کې غیر مشتری ک عبدالوهاب هلاک کی برحال ولو قبض البائع والمبيع بعد الاقاله وسکره صورت بدل کې د می شروع کې ویلو ما یوسف توینز ور کړه خرڅه می وکړه له 200 روپۍ درته ویل واپس جی اقاله کو نو ګور وینځي واپس باقاعده ما ترا کړه دا صورت می شروع کې ویلو کنه وز 800 روپۍ واپس کو مغه څو غواړي زر غواړي لانجه جوړه شوله ولته هم بیا مشتری چې دی یعنی بای اوله قبضه کړی دا نه دا وس پاغین شو ور قیاس کولای ښا چې نشو نلته صاحبین وی تر شیخین چې دوړو تحالف قصه نشته
ولو قبض البایع کچری بای قبضه کړي و مبیا بعد الاقالی فلا تحالف عند ابي حنيفه وابي يوسف رحم الله خلافا لمحمد رحم الله محمد رحم الله ودل تمشت ولا غوي مبيا علاقه شين سباق نه کوي غوړه وقسمونه کوي ویلي مکنو لانه يرى هغه راي لري د نس چې دا معلول دی بعد القبض ايضا که قبضه شوی بهم د نس معلول به علتين نه بس علت موجود دوړه وقسمونه ورکو پوه شوي کنه په علت دغه دوړ انکار کوي